بیا حضرت میمونه فرمایي چې رسول الله مبارک با زما زه د رسول الله مبارک نه یو طرف ته شوم د الله پیغمبر ما نه تاسو کوي میمونه ولې نه خو خی چې ما سره وي بما ورته د الله پیغمبر بیمار شو ما ته بیماری رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورانځ دی شه ته خو نجس نه شوي په دې مالې دونه چې تما پرې دی او را دی خواشه د امت ته ترغیب ورکو چې دونه قرقته مکوي وکانه یخرج راسه الی بیا حضرت عائشه فرمایي چې رسول الله مبارک بخپل سر مبارک راويستو او هو معتکف او مسجد نبوي کې به اعتکاف ته ناسو ځکه اعتکاف مسجد نبوي سره خواته حجره و مېس کې کډکۍ و نو ماته رسول الله مبارک دا سر را بهر کو ځکه الله پیغمبر بزل فی وینو فاغسله ما بوله دا وختان انزل وانا جنازه په حالت د حیض کې ومنو دا به نه وی چای شي یا حمیره تماله وختان نشي انځل ځکه ته په حالت د حیض کې ناپاکي د يهودو ته ورخودل چې دونه طریقته مکو اعتکاف کې بناسو مسجد نبوي کې به ولاړو سر براته بهر کو ما بوله دا سر انځ وعنها رضی الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض وما به اسکلی او زب په حالت د حیض کې ما به وسکلی یولوخنا ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم بیا ما د لوخ رسول الله مبارک لور کنه فيزع فاه على موضع فيه رسول الله مبارک به ال تخپل شونډه مبارک خودل جکم ذکر وما یخي ال تب شونډه مبارک کې خودل فيشرب یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غنه وبوسکلی نو دا به نه وی چې حضرت عائشه په حالت د حیض کې ناپاکه ده نو د خله ناپاکه ده نه د الله پیغمبر خله پاکه ده واتعرق العرق او بیا فرمایي چې ما به اډو کې واغسونه په خله به می اډو کې خوړو وانا حائض ذو بیمار او ثم اناوله النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر لور ک فیزع فاه على موضع فيه الله پیغمبر به هغه اډو کې دا غزینه خوړه چې کوم زینه ما خوړل یعنی ال تب خپل خله مبارکه کې خو د قرقبت نه کوله بیا حضرت عائشہ فرمای وعنا رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره الله پیغمبر به ما ته ډډه وهله یعنی زما په غیږ کې رسول الله مبارک سر یخو وانا حائض ذو بیمار او ثم يقرأ القرآن بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن مجید لست دا به نه چې حضرت عائشہ ناپاکه